حقونه دي منګه د الله په کور کې یو نو د الله په کور کې د الله خبره بمونو ادب بساتو خیال بساتو نو خبره ده چې د جماعت ادب هغه زمنګ سره د خان د ډیرې نه کم شي د یو اے سی او د ډي سي د دفتر نه کم شي نو دا خو جماعت نشو جماعت ځان له حد دی چې دا د دغه اے سی ډي سي د دفتر نه دا جماعت حیثیت بستا د پاره اوچتی غټ بئی او د خان د ډیرې نه بدا اوچتی خان په ډیره کې سړی ناسي مسلی د غلې ناسي خاموش ناسي خان ته تپوسو کو دې به جواب ورکی په ډېر ادب او احترام باندې دې جواب ورکي لیکن چې کله د الله په کور کې ده د الله په کور کې د دې اړو د سره ادب نشته دې خبره کوي نو پچا کوي د الله په کور کې او ذکر چې ده هغه هم په خلار باندې کې ذکر کې تلاوت کې په خلار کوا چې مو باسا نور خلق په تکلیف کومو جمعات ته چې راځي نو جمعات کې سلام بنه کې په زور باندې سره په زور باندې ذکر انو السلام علیکم نا سلام په زور نه کې تا ته یو سړی متوجه شو هغه ته پټ غونته کې غلې غونته کې سلام کولای شي لیکن خلق بلګیای سو منځونه کوي سوک به تلاوت کوي سوک به ځان له ذکر اذکار کوي سوک بسکی سوک بسکی تا ته حق نشته چې ته سلام کې علماء لیکلي چې سلام په کوم ځکه پکار دی کوم ځکه نه دی پکار ګڼ زیونه علماء لیکلي چې دې ځکه سلام کول دا مکروه دي په جمعه تم ده چې تا ته سوک متوجه شوه نه ده نو سلام بنکه او سلام چې کې نو غلې بکې نو جمعات ادبونه دي جمعات کې خلاص کاک وغیرہ سو بولې چې د اعتکاف نیت نه بکې اعتکاف را روان دي وخت را روان دي او په دغه ورځو کې او د ليله القدر هغه شپه عام احادیثو کې روایتونو کې دغه معلومیږي چې په دغه اخیرانو لسو کې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا ولونه خو چې چل شي ونو چل بو چې چل شي جنگ جګړه کول اختلاف کول بے اتفاقی را وستو پدې باندې وای دغه چې چل کیږي نو هغه دوتن لګیاو هغه زو بل سره باس کاو اختلاف کاو جګړه کولا رسول الله صلی الله علیه وسلم راوتله د دې د پاره چې زدا اوخما چې پلان دا نن نش په کومه 13 شوا په دیش په باندې ليله القدر شپه ده لیکن دغه فضائل اعمال کې کله چې دلته کې تعلیم کول کېږي پای کې دام ویل کېږي چې هغه دغه اختلاف د وجینا دغه پلان کو د جګړې د وجینا هغه زمانه هیر شو خبر اوچته شو وځان له ګورې د لسو کې ګورې نو هغه وخت کې یې اختلافونه کوي هغه زمونږ شانتي اختلافونه نو زمونږ په شانتي جګړې نه وي هغه د منافقانو کار دی زمونږ د خبرې چې زمونږ د جګړې چې دي دا د منافقانو هغه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو د منافق چې کوم علامات دي نو کله درې ویلې کله نور زیاتوم ویلې نه په کې دا ویلې اذا خاصما فجرا کله چې دې جګړه کوي نو دې پکې کنزل کوي بدر دی وای کله چې خبرې کوي دروغ وای او کله چې وسره امانت کې خو دې شي خیانت پکې کوي دا منافق بعضی علامات دي قسمونه کوي وچ پوچه قسمونه کوي خبرې کوي دروغ وای او کله چې جګړې خبر راشي
نو کنزل کې موږ واسه په غب کې کنزل کوو ها موږ کنزل چې نه هم په غب کې کوو اوله نال دغه کنزل و تو کی نبی ارسته ودا د سره ما غب ته کنه الګ غب ته نو بیزت کوي نو د بیزتۍ خبره ده ډیر داسې راځي او دا غلطی خبره درو خبره او کنزل وغیرہ دا قصې دا شونه نه دي پکار مسلمان سره نه خای دروغ دي مسلمان دروغ نه وای مسلمان دروغجن نشي کېده ها مسلمان ګناګار کېده شي او دروغجن نشي کېده یہ دروغ وای خبره چې کې صحیح کوا یوسو کسانو بارکه علماء لیکلی چې دا کسان به جهنم ته ځي علماء چې زی د حسد د وجې نه بځي قاریان دي علماء دي دا طبقه دا د حسد د وجې نه ځي خزي دي هغه به د مکر او فریب د وجې نه ځي او تاجران دي هغه به د خیانت د وجې نه ځي کاشکاران دي دا نور دي هغه به د تکبر د وجې نه ځي دا به سيزونه دا د جهنميانو صفات دي جهنم ته بزي دغه لږ ذکر کړی دی پر ذکر کړی دا دغه صفاتونه چې تا کې رانه شي تکبر د پکې رانه شي زه تکبر د پکې راشي تکبر ځان کې رانه ولې ته یې څه شي د څه نه پیدا چې ته تکبرم کې لوی بکې نه لوی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله چا چې عاجزی اختیار کړه الله یې اوچتای الله یې ذلای او څوک چې تکبر کوي الله یې ذلیل کوي فرعون هغه په تکبر کې په فخر کې قران کریم کې دا تذکرہ ډېر زینو کې کیږي نو یو ځای پکې دام وای قال انا ربکم الاعلى زستاسو د ټولو نو چتربم غټ ربم وان فرعون لعالى فی الارض فرعون چې تکبر کا پس مکه کې لوی کولا فخر کاو چشو چرته لاړ الله پزمکه په دې اوبو کې ورنن استو الله د زمکه سره میلاو کو تکبر چې کینو دغه بحالي تکبر مکوي تکبر نه ښه نو خبره مې کوله دا ورځې دا اعتکاف را رواني دي اعتکاف بعضی کارونه بعضی احکامات هغه دی وخت کې نکیږي سړی پکې وای او بهرحال اعتکاف په صحیح طریقې باندې چې سړی راشي اعتکاف وکي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړلی اعتکاف کړل اولنې لس ورځې هم کړلی نو ورپسې لس ورځې هم کړلی نو ورپسې لس ورځې هم کړلی او زمونږ د پاره په محله باندې کم از کم یو تن هو پکار دی چې هغه اعتکاف کوي ثابت محله غاړه آزاد شي نو د یونا زیات چې څومره دغه جماعتونو کې چې ګوري پنجاب ته سره لاړ شي کراچۍ ته چې لاړ شي نو الته کې په یو جماعت کې او یا اتیا سل 200 دا کسان پکې ناسي او بیا دا غي ځان لا خپل یو تنظیم وته کې څه وته ځان لا خپل باندې راټولېږي ځان لا خپل تعلیم کوي د عالم سره د امام سره کینی او هغه نام مسائل ته پوس کوي په دغه لږ روزو کې هم ډېر څه عزت کیږي یو سړی کوي یو سړی څه عزت کوي په دغه لږ ورځو کې په دې لس ورځو کې یا 9 ورځو کې په دې کې ډېر څه عزت کیږي یو د اعتکاف خبره ده استاسو جمعات کې حکم چې مخکینی مقرر دی یا وای کنه نور پکې
ها پوخا چې هغه کم مقرر شي دي پوخانه پروس کارې کړل بل کارې کړل لا بل کارې کړل یا هغه بس کاریم کوي نه هغه دیو کی لیکن نوی کسان پکې راشي نوی کسان پکې وکي دا الله رب العزت په در کې ناستلی دا الله په کور کې ناستلی او الله رب العزت ته جکیدلی یا الله ما معاف کې نظم ساده کورنا وی یو کور ته سړی ودرېږي دروازې ته ودرېږي ټکایي یو پیر ټکایي بیا یو ټکایي آخر دا دروازه کولاویږي وي آخر کولاویږي دا مونږ چې سړی کوي وای دا د شهنشاه دروازه ټکایي دسی وای کنه مونږ شهنشاه دروازه ټکوللی نو چې کله سړی دا مونږ کوي نو په اعتکاف کې سره نور څه کوي و دا منځونه دي تلاوت وکي ذکر اذکار وکي نو دې د الله په کور کې ناشته د الله در ته ناشته یا الله زمانہ معاف کړه ممی روزه دا پدې کې د شپې د افطاری په وخت کې الله رب العزت ډیر شی قیدیان آزادۍ معاف کوي او بیا دا څومره روزه کې چې څومره آزاد شوي اخرنۍ ورځ کې اخرنۍ روزه کې د اختر پښپ باندې هغه مقدارې پټولو څومره چې په دې میاش کې آزاد کړي په هغه یو شپه کې آزادۍ چې موږ د الله په در کې یو الله ته نږدې یو وي آیوتن تاسو کو موسی علی السلام نه چې د ازمکه ټوله یو میدان شي او داخلك پکې ودرېږي او الله یو لندرا واخلی او داخلك پی ولی څوک به بچي څوک به اخلاص شي موسی علی السلام ته هغه څوک مخلاصي کی څوک د نږدې ودرېد نو لنده چې کله ولی کنه هلري ولی نږدې نه ولی نو چې څوک د الله سره نږدې شو الله ته ځان نږدې کو هغه به بچي اب اخلاص شي انور چې نور څوک نشي خلاصي دی بیا الله سره ځان نږدې کول غواړي اعمال باندې نږدې کول غواړي چې موږ په اعمالو کې ځان الله ته نږدې کو د الله کور ته راغلی او د الله حکمونه دي موږ باندې چې هغه موږ ادا کو نو اعتکاف پکې میو دی چې پدې کې پدې ورځو کې هر یو سړی هغه دا وایي چې نه د اعتکاف زه هم کوم او کې دي ډېر شي کسانی خدای لپاره خبره دای چې ځان لا واړه سيونه پکې جوړ کی دې لپاره چې څوک آرام کوي چې آرام وکي څوک عبادت کوي دلته کې دی کوي تلاوت کوي بهر کوي کدن نه کوي دن دی کوي دا سينه چې بیا آیو تن پکې را پاسې دلای او دغه نه کنه دا ځان لزیونه پکې نه نو بیا وی الله ما ګورینا دا شپدا ټول د دې سره یو شی مزستانه غواړم هغه سړی دا په زور باندې کول نه بل سړی ته الکا په خپل سکینو کونه منګ وته ولې خې ها منګ وته ولې پټه کې موږ مخه کنه انو کله چې دغه سینو کله ریا راځي شهرت راځي چې داخله ماوینه ریاکاری په دې زمون شیطان چې دی کنه دا سړی قلاریږي نه په یو سکینه په بل سکه رسي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی من تصدق یرائی فقد اشرک ومن صلى یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک دا درې خبرې کړلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاچی روزه ونیوا د ریا د پاره د شرک کو چاچی صدقه ورکړه د ریا د پاره د شرک کو چاچی منځ کو د ریا د پاره د شرک کو نه ریا د پاره نه د الله د پاره موږ وایو دلته کې نیت مې وکړه زړه د اخلاصا سلو رکعات فرض یا سنت یا نفل خاص الله لرا مخمد د کعبه شریف لوګ الله اکبر نو دغه دا باز خبره خود را ټکللی د یاد کړلی نه دا یادول نه دا د زړه نه سړی وای خاص تعالی کوم یا الله سوګ مې ان یو کنيني سوګ راته خو یو کو سوګ بد وای وای الله تعالی کوم صدقه بارک راضی صدقه چې ورکه نو داسې ورکا چې خیلاس باندې ورکړو چې ګس لاس ته پتهونه لګي
مطلب دا ډیره پټه دغه صدقه چې ته په پټه باندې ورکې نو دا ډیره زیاته خدا او د صدقې وخت را روان دی یو هغه وخت کې فرض کیږي با واجب کیږي با لازم کیږي با خو کوسي سړی ورکی صدقه فطر دی سرسایه ده نو لازم کیږي د اختر په سبا کېدو سره نو څوک چې د سبا کېدو په وخت کې موجودي او داغه سره په خپل باندې د تقریبا د او یا زره روپۍ کڅه ويم کنه بل شانی ويم 250 نیمه توله سپین زر نقد مالی تجارتی سرزری یا سپین زری او کداغه نه د دینه د ضرورت نه زیاتی سامانی چې داغه قیمت دغه او یو زر دغه 250 نیمه توله سپینو ضرورت رسی نه پدوانی خپل سرسایه او د خپل نابالغ اولاد سرسایه په لازم ده کده د نور چا ور کوي د بالغ ور کوي د مور پلان سرسایه ور کوي د خځې سرسایه ور کوي ور کول شي ور کوي دي لیکن لازم په نه ده لازم په خپل ځان او خپل نابالغ اولاد په وخت کې موږ صحیح حساب کوو وی چې په 1000 روپۍ باندې 60 ده نو دا غینه تقریبا 140 روپۍ جوړیږي او کله 140 سره لوکټه معمولی کمای جو هم کمول شي لیکن چې څومره زیاتیږي نو خدا 150 سره ورکی پاو کم 2 کیلو غنم د دې قیمت غنم څوک ورکی غنم ورکول شي لیکن دا نه چې غنم په اونخله نه غنم به ورکو نو غنم ورکول او د غنمو ګرځول دا بیا ګرانیږي یو سړی دی هغه ورکه یو سړی له صرف د یو تن سرسایه ورکړه پاو کم 2 کیلو غنم اپ چل کوي نه کوي وسرسو خرڅي به کنه چې خرڅي نه ال تکي هغه چې خرڅي او تا دا 140 په لحاظ سره هغه حساب کړلو پاو کم 2 کیلو غنم یا 2 کیلو غنم تا ویوړو هغه دی ورکړو وس چې هغه یو دکاندار باندې خرڅي نو دکاندار به ته په 120 باندې علي خدي وکړو که بد دی وکړو بعضی خلک دي دي په یو شی په ختی دي چې کله یو سړی هغه د سوته وي د رسۍ نوزي کده مزي نوزي کده ها ناړې نوزي ناړې نه چوزي کنه بیا دي سي بیا دي خبرې کوي نه خبره ده چې نقد سره ورکی نو دا نقد دغه نبویا زیات خي ولی حالته اگر غنم اغا استعمالول نشي دغه 2 کیلو غنم دا ورکیږي نه چې دا نه مال جن کې وس نمبرونه سي دا 2 کیلو غنم چې دا ورکم نه ورکیږي نه چل بګي یا به چته چرګانو ته چي نو بیا په خبر خونه شو کنه نو دسه وکړي چې هغه په کار وشي نقد کې ورکا چې هغه په کار وشي ورکه خبره ده وړو اخله وړو ولا ورکا وړ استعماليږي پاو کم 2 کیلو غنم دي پاو کم 2 کیلو وړ دي او پاو کم 2 کیلو وړو اخله او ولا ورکا خبره دین علاوه کجوري دي وسکي دي وربشي دي وربشي په دې دور کې څوک دمره نه استعمالي لیکن بیا هم کو څوک ورکي خبره ده د وربشو قیمت هغه اخلي هغه ورکی نو وربشو قیمت د دغه نه 140-50 نه بیا زیات ته هغه تقریبا 200 نه لګولې زیاتی او دا نور چې ده کشمش دا بیا د ټول نه خده د خپل وس مناسب سره ورکی ناغه په 1200 روپۍ جوړیږي د یو تن د یوې کا کرای پر هډ جوړیږي ادي ورکی خبره ده لیکن زموږ د عام طور باندې د علاقه غریبه ده نو دیو جن موږ د غنمو دا خبره زیاته کوو نو په دغه طریقې باندې دا ورکول دا پکار دي
او دا چې دغه مخ کې ورکړی شي د اختر نه مخ کې وسی سړی ورکی په دې ورځ کې ورکی ځکه چې غریبانان دي ځان په اختر لسو کی کم چې غریبانان دي چا باندې چې سرسایه لازمه ده هغه اغسته نشي چا سره چې دغه سو 250 نیمه توله سپینزر داغه په لحاظ سره د سره نقد مالی تجارت ته یا سره زردی سپینزر دی دا وسره دی یا د ضرورت نه وسره زیاتی یا چې ضرورت نه زیاتی خو ما سره سنشته دا ټول زما ضرورت دي دغه لس جوړې د وړي دي لس جوړې د جمع دي شریعت تعالی اجازه درکې یو چې اغوست یې دغه درې نورې دغه ته اجازه ته د دین اخوا ته چې دا وتی حسابه او زمونږ د زنانو خو د خیر سره ډیر شي دي ولې هغه هو هر غم لا هر خادیلا هر خوشالیلا هر یوې سودای سچې دې ست تلو خبره چې پکې راضی کنه لاغه د پاره نه وی جوړه ده نا به سوچ مشوي لاغه هو یا 50 جوړي یا بس 50 جوړي یا او یا اتیا جوړي به او نو دا ټوله دې پکې د دې اصل دي یو اغوست درې نورې او د دې نه علاوه چې څومره دي هغه ټوله زیاتې کې حسابيږي هغه لوخي چې هغه استعماليږي میاش کې نه استعماليږي بعضی لوخي پکې داسې چې په کال کې نه استعماليږي هغه زیاتې کې حسابيږي ازياتې دي نو کم چې زیاتی شی ده هغه وسره یو ځای کې نو پیزار دي نو پیزار یو د وړي یو د جمی اګه تاسو جوړې پیزار دي ما خو درې جوړې دغه دي بوټان دي یو سلو جوړې چپل دي او نه ستا یو جوړه چپل یو جوړه بوټان دا ستا د ضرورت دي د دې نه اخواته دا به ضرورت دي دا بورکه دا به حسابه ټیم کسو مزیات کو کنه ها سدیس څه خبره ها خبره په دې باندې اخلاص کما دغه تاسو ستړي به تراوی وکړلی زه دمر اغله مګم لړنی تراوی وکړلی ایو چې دا مولا چې د منبر توخی جی کنه بیا پزان مې نه پويږي نا خلق دغه نو وباسي کار وباسي انو دا سچ مې وې الله رب العزت ته موږ ټول لا د عمل کولو توفیق راکړي سکمه به شي شوي الله رب العزت ته معاف کړي الله رب العزت ته زمونږه دا تراوی سمره چې شوي دي الله دې قبول کړي سمره چې را روان دي الله دې په خیر او خوشاله باندې موږ باندې داغه موږ له داغه توفیق راکړي دې درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله رب العزت ته زمونږه سمرا استادان شيوخ مشایخ علما وفات شوي دي الله رب العزت ته داغي قبرونه د نور نه ډکی او الله رب العزت ته داغي اغیلا په جنتونو کې اعلی مقامات ورکی سمرا چې زمونږه په نږدې دور کې سمرا خلق وفات شوي دي زمونږه تعلقدار وفات شوي دي اکرام سیب دله مور مخکی ورځ کې وفات شي وا نور کسان وفات شوي دي وسو پات شي دي که مخکی وفات شي کال پروس کاله ډیر غمونه په روزه کې شیو زمونږه شفیق استاد سیبو دغه سراج بابو سیبو او دغه نور پکې ګڼ کسانو او وفات شیو دې ټولو د پاره پکې دعا وکي الله رب العزت ته اغیلا په جنتونو کې اعلی مقامات ورکی الله رب العزت ته کم چې رستو دی پاتې دی الله رب العزت ته اغیلا صبر جمیل ورکی الله رب العزت ته داغي حامی او ناصر شي الله رب العزت ته زمونږه سمرا علما ژوند دي استادان ژوند دي الله رب العزت ته داغي په علمونو کې عملونو کې برکتونه واچي الله رب العزت ته زمونږه د مدارسو زمونږ د مراکزو زمونږ د مساجدو حفاظت کی الله رب العزت ته زمونږه د حرمین او شریفین او حفاظت کی الله رب العزت ته زمونږه د پاکستان حفاظت کی الله رب العزت ته زمونږه په دې علاقه باندې د امن صادر خور کی بعضی خبره دغه سي روان دي الله رب العزت ته امن او امان راولي خلق لګیا دي په بل مسلمان باندې اسلحه اوچتای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من رفع علينا الصلاه فليس منا چا چې موږ باندې اسلحه را چوت کړه دا زمنګ نه ده زما امتی نه ده الله رب العزت ته منګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې اوساتی کله چې الله رب العزت موږ له مرګ راولي نو الله دې موږ د ایمان سره بوزي الله رب العزت ته
د چا بیماریان دي الله رب العزت د هغه بیماریان صحت باندې بدل کی الله رب العزت دغه بیمارانو لا صحت کامله عاجله مستمره د دین د خدمت لپاره ورکی سمرا زمنګا پزړونو کې ضرورتونه دي حاجتونه دي ویلي دي چا نه دي ویلي الله رب العزت هغه ضرورتونه د خپل غیب خزانونو پوره کی بعضی قرضدار دي الله رب العزت دغه د قرضونو تنظیم وکي د چا نور ضرورتونه دي د دې ضرورتونه خونشتي خود نور خلکو د زمنګ د کلیوالو نورو ضرورتونه دي سره د کورونو ضرورتونه دي سره د بهر ضرورتونه دي الله رب العزت د خپل غیب خزانه ټول پوره کی الله رب العزت زمنګ حامی او ناصر شي الله رب العزت زمنګ کشران واړه ځوانان دیندار کی الله دې دین طرف ته مخ کی الله رب العزت دغه فضولیاتونه هغه په هر څه لحاظ سره چي دي الله دې ته محفوظ ساتي الله رب العزت زمنګ په دې ملک چې څومره خلق لګیا دي د دین خدمت کوي د دین اشاعت کوي د دین تبلیغ کوي په هر جامه کې چې کوي په هر لحاظ سره چې کوي الله رب العزت داغي حامی او ناصر شي الله رب العزت قدم په قدم باندې داغي نصرت کی الله رب العزت منګلا د دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العزت د مرګ نه مخکې د توبې توفیق راکړي الله رب العزت کله چې منګه ځان ته غواړي الله رب العزت منګه مسلمانان بوزي الله رب العزت په اخر کې دغه لوی کلمه زمونږ نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحابہ اجمعین آمین آمین یا رب العالمین صلی